یو سړی و مېلمانه به چې راله نو د ښځې نه ډېر تنګ و ښځې نه به چې مېلمانه به راله دی به کوتک راواغست او مېلمه به یې نه پرېښو کور کې یو مېلمه راغی ډېر معزز و دی اوس سړی کې خیال کوي چې که ښځې ته هم چې چای مې پخې کا یا روټۍ پخه کا مېلمه راغلی اوس مې ښځه خښته په لاس ورپسې راوځي څه وکړم کور ته راغلی ښځې ته وایي چې ښځې خبره خو نه یې که وی نه وی یو ډېر لوی خان راغلی دی بنگلی دی او چمنونه دی او دولت دی او جایگیری دی که دی عزت ولا ورکو نو ډېر څه به راکي نو ښځه خو هم خر دماغه ده که نه ویل ښه نو په دې زاړه کور کې مونږ اوسېږو یو بنګله به رانه کي ویل بنګله هم راکوي خو که تا عزت ویل الله چرګوړی راونیسه زه میړی چرګوړی رانیولی دی لال کړی دی او زرې وله روټۍ موټۍ او چای مې بار اجره کې دی خان سره ناست دی ورته ویل خان په داسې بلا اوښتی یم که د دې ښځې نه دې خلاص کم نو عمر ده به دې نیکي منم هغې ویل غم مه کوه چرګ مرګ یې راوړی دی خوړلی دي دا ښځه دې خان وویلې دې سړي ته چې دا په څنګه کور کې مړه اوسېږي زما یار یې او په جمګړه کې اوسېږي راځه چې یو بنګله دله درکم ښځه ورته وایي چې او خان خدای دې ډېر ښه ساته سړي ته وایي چې لږه سوجي نه کومه چې لږه حلوا هم وله وکړم ویل وکړه حلوا یې هم وله پخ کړې ده کډه تړه ویل چې ځو کډه د غریب څه واخو لت کوپړی راغستی دي او په یو دوو خرونو یې بار کړي دي په یو یې کټونه یو دوه تړلي دي او پس یو بکسونه مکسونه ایښي دي او روان چې څه منځ یې مزل یې کړی دی د خان چې کتلي یو کوی په مخه ورغلی دی خانه کوی کې داسې کتلي دي ویله د قدرت مالکه تسلوی خدای چې په کوی کې دیم چمن او باغچې جوړې کړي د ښځې غېږ کې ماشوم میړه ته وایي چې ته لږ ونیسه چې زه به ګورم خو چې دی ور منډه کړې ده چې کوی ته سر ښکته کړی دی خان رستو نه ټېله ورکړې چې غړم شوی ښځه لاړه کوی ته لاندې او دې سړي ته یې وې زه مبارک شه د بلا نه مې خلاص کړي سړي ماشوم په غېږ کو کور ته راغی چې شپه شوه ماشوم جاړي چې ماشوم جاړي زړه کې خیال کړی دی چې که دا ښځه مې په تندر ولګه که هر څومره خرابه وه خو اوس دا ماشوم راته مري نو سهار یې پړی او بوکا اغستې ده او هغه کوی ته ورغلی دی ورکوزه کړې ده چې ورکوزه کړې چې راکاږي نو خیال به یې کړی چې دې بوکه کې به مې ښځه ناسته وي چې راویښېجو چې راخېجولې چې پاس راغلې ده اوس ښځه نه ده یو بله بلا پکې ناسته ده شیشکه غوندې پکې ناسته دا سړی ورته وایي چې څوک یې بیخ دي زه غورځوم دی ویل چې ومې نه غورځې ډېره نیکي به در سره وکړه چې ومې نه غورځې چې راویښېجوله څوک یې ویل زه بلا یم دې کوی کې اوسېږم نو ویل ولې راوختې ویل پرون یو ښځه را پرېوتې ده دې سپېږمو ته یې راوستې د خدای قهر ښځه نه ده د خدای قهر دې سړي ورته ویل ښه ده نو اوس خو به ما سره نیکي کوې چې دې بلا نه مې خلاصه کړي زما ښځه نشته واده مې نشته دې بلا ورته ویل چې زه پیری یم زه به لاړ شم د بادشاه په لور به کښېنم
بادشاہ به اعلان وکړي چې زما لور نه چا پیریان پاسول دا لور به ورکوم او باچهي کې به م څه حصه ورکړم به ته به راشي چې ما له دم راځي به چې زه تا وګورم د بادشاه لور نه به زه پاسم به ټیک شي تاله به په نکام درکړي او بادشاه به بنګله او مزې به بلا تلې د صاحبه د بادشاه په لور ناسته د بادشاه لور باندې اوس پیریان هله دمګري راولئ ملا راولئ دم وکئ نه کېږي چې نه کېږي دی ورغلی چې صاحب ما سره د پیریانو اجازه ده بس دمولو سره به دا جوړئ چې دی ورغلی دی بلا ورته ویلي دي چې رالی ویله ویل بس زه لاړم خو که په بل چا کېناستم نو بیا به نه راځي هسې جګ چې ځان نه د دوو دروازو نجومي جوړ کې تاسو په دې دغه ګورئ په دې دیوالونو باندې دا د نجومیانو ایڈورټایزمنټ چې کېږي ګورئ په اسلام کې دا شته پیغمبر ویلی دی من اتا کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ سوک چې پالګر تراغه او لاس ورته او خودو په دې په یقین او کو پټی کی کافر عزیزانو بادشاہ لور چې جوړه شوه ملا یې راوغوښته نکاح یې ورته وتړلو یو بنګله یې ورکړه زه مزې چرچې کوم دا بلا لاړه د وزیر په لور کېناسته چې په هغې کېناسته په هغې اوس پیریان شو وزیر راغی بادشاه ته وی چې د ستا زوم ستا لور نه هم پیریان پاسولي و لږ یې منکر هم راولېږه بادشاه ورته ویل چې ورشه دړه کې خیال کولو چې د بلا سره خو ما وعده کړې ده چې که په بل چا کېناستې نه به درځم دا به اوس څه کېږي خیر ځه چې ورغلی دی بلا ورته ویلې چې ما چې تا ته ویلي چې په بل چا کېنم نه به راځي نو دی ورته وایي چې دې له نه یم راغلی چې تا د وزیر د لور نه پاس وم دې له راغلی یم چې د کوهي نه هغه ښځه راوتې ده ما نه یې پوښتنه وکړه چې بلا چېرته ده نو ورته دې وښیم او که نه بلا ورته وایي چې دا د وزیر لور هم ستا شوه خو چې ښځې ته مې ونه ښې هغه د کوهي په بلا اورېدلی که نه ماما